بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستان، تاسو ګورئ swatnews.com او زم تاسو دوست جاوید اقبال. قدرمنو دونکو نننۍ چې کوم خبرونه ده د دغه شان د خبرونه تاسو اسلام آباد نه موږ خایو چای کی ټول انټرټینمنت یا کم داسې خوشاله ول خبرونه خو نن د شانګلې سیمې سره تعلق لرونکي پرنس فضیاق صاحب چې کوم دغه زموږ سټوډیو کې زموږ علما دي هغه ته موږ خراغلاس وو. هغه سره موږ د خبرې کې چې شانګله کې کم چې کم د هیلث فیسیلیټیز دي یا کم ایجوکیشن دي یا کم شانګله کې ټوریست باندې کا ټوریزم باندې کار روان دي نو هغه څومره کار روان دي څنګه روان دي دوی ته څنګه پاملرنه وکړه. پرنس تاسو ټول ناول خپل پروګرام کې خراغلاس وایم چې تاسو زموږ سټوډیو ته راغلی. جاوید اقبال لوره ډیره زیاته مننه چې تاسو مونږه راوبللو او زمونږ د خیالاتو او زمونږ چې کوم ویژن دی هغه خلکو ته د کیمرې په واسطه سره د سوشل میډیا په واسطه سره خلکو سره شیر کوي. ډیره مننه جی. پرنس دا ته وایي چې څنګه د مصروف ژوندۍ کې چې کوم دي د خلکو سره د همدردۍ یا د شانګله کې ټوریزم چې کوم پروموشن دی هغه د پر خپل قیمتي وخت ورکې دا جذبه دي څنګه د ورکوالي نش په وسی وکا وسدي په جوړ کې د جذبه راغلی. بایجان زه داسې چې د 17 ایرز منو زه بهر استرالیا ته تلم مال د ما ایجوکیشن حاصل کړی دی یو 10 to 15 کنټریز مم کتلې دي. نو کله چې ما بهر د ملکونه ویلي دا هغه دومره ډیولپ شوي او د هغې کې سروسز د هغې انفراسټرکچر او د هغې لایف سټایل نو چې بیا خپل وطن ته به مې وکاته خپل پاکستان ته به مې وکاته او بیا چې د کمې ضلعې سره زما تعلق و د ډسټرکټ شانګلې سره هغې ته به مې وکاته نو ما چې یار دې خلکو ته زما ضرورت نشته دی په خپله کلیور دي تکړه دي قابل دي خو زه به د دوی نه ایجوکیشن والم خپله ډیګري به کمپلیټ کړم او واپس په لاړ شم خپل وطن ته. هلته به د خپله خلکو دپاره کار وکړم د هغوی د پرمختګ دپاره د هغوی د ژوند چې خوشحاله ژوند تیر کړي هغوی ته سروسز میلاو شي. که ته وګورې تاسو د هیلث خبره وکړه نو زه به ووایم چې پاکستان کې خو بیا هم په دې مین سیټیز کې بیا هم هیلث څه نه څه وزاره کوي خو چې د کوم ضلعې سره زه تعلق ساتم زه به تاسو ته وایم چې هغه د نیل برابر دی. هلته د هیلث فیسیلیټیز د ایجوکیشن فیسیلیټیز د انفراسټرکچر فیسیلیټیز خلکو ته ایون سپا اوبه نه میلاویږي جی. نو پرنس دا تاسو خبره کټ کوم. پرنس درته وایي چې په شانګلې کروڑه کې هسپتال چې کوم د ماغازي په ډان نیوز دغه انټرویو کته چې کوم هغه کوم حالات دي هغه ته چې کوم د مختلف علاقې سره ټچ شوي دي چې کارنا وسروم دي وربنون د بشام هم د مین شاعر راشم چې کوم د باغې باندې مطلب څه قسم حادثه شي نو هغه هسپتال ته هغه چې کوم د ترانسفر کی د خلکو او نو هغه کې چې موږ لاړو هغه انټرویو موږ کول هغه کس وی چې دینه 2010 نه دی بل په دې کې بجلی نشته ا درته و چې دغه خلک چې کوم دي دغه سہولت چې کوم دي یا دغه ډاکټران څنګه دغه مریضانو علاج کوي. بایجان راټول نه مین اهم خبره دا ده چې موږ په شانګله کې خپل خلکو ځان نه دی پیژندلی. موږ عموما غلط خلک چوز کړي دي هغه رالیږلي دي د هغې نه لیډران جوړ کړي دي هغه چې دی هغه ټول د خپل تاسو خبره چې تاسو کوم وایي چې همیشه موږ غلط خلک چوز کړي دي. شوکت یوسفزی چې کوم دغه خوم د شانګلې دی بل په شانګله کې دغه بلکې پی ټی آی کې دغه ښه مقام هم دی نو څنګه هغه هم خلکو غلط چویس کړی دی. نو د هغوی ګورمنټ په پروینس کې هم دی او په مرکز کې هم دی نو بیا ولې زما د کروړې د هسپتال دا حل دی نو عموما زما ته خو بیا هغه غلط ښکاري ځکه هغه د هغه وی ده بیشام د هغه کور دی هغه د هغه لار ده نو چې د هسپتال دغه حل یو منسټر دی په هغه علاقه کې پاتې کیږي او دغه د په مرکز کې حکومت او دغه د په صوبه کې حکومت او دغه د هسپتال دی دا حل. نو پرنس دا چې کوم تاسو کوم خبره کوي چې هغه کې ګورنمنت دغه شانګله کې کوم ډیپټي کمشنر دی یا نور راسي د ایجوکیشن ادارې کوم د هیلث والا کسان آیا هغه په دې خبرو باندې نظر ولې نه ساتي. زه به بیسیکلی زه خپل ډسټرکټ ایډمنسټریشن کوم چې زموږ ډي سی صاحب دی هغه ته به زه ریکویسټ وکړم او بلکې ریکویسټ به ورته نه زما ریکمنډیشن او زما سجیشن به ورته وي ځکه چې هغه زما د ټیکس پیر په منې هلته ناست دی زما د ټیکس پیر د منې نه هغه ته تنخواګانې میلاویږي هغه ته ډرایور میلاو دی هغه ته بنګله میلاو ده ولې چې هغه زما د خلکو تپوس وکړي هلته هغوی ته ژوند اسان کړي. نو زه به ډي سی صاحب ته دا یو سجیشن او ریکمنډیشن وکړم چې پلیز کاینډلی د دې هسپتالونو د حالات ټیک کړئ په خپله وزټ وکړئ ځکه هیلث چې دی دا یو اهم ضرورت دی او زمونږ خو ډېرې غریزې علاقې دي یو چې خلک راځي د دومره لرې نه د روډ هغه انفراسټرکچر دومره بیډ دی چې هغه هسپتال ته رارسي نو چې مرض چې هغه 30% نو هغه 70% ته رسېدلی شي. خبرې خو ته ډېرې دي انشاءالله کوو به کیو خو درته ووایه چې چاته وي د شانګله خو موږ ډېر ګورو د شانګله خو چې کوم د خو سوات نه هم ښایسته ښکاري د مرید هم ښایسته ښکاري آیا دا راته ووایه شانګلې ته ټورسټ راځي او که نه راځي.
بایجان زه د یو دریو کالونو په ټوریزم انډسټری کې ما زما یو ریزورټ دی یو ګیسټ هاوس دی یو روډ سایډ ریسټورانټ دی یقین وکړئ چې د تاسو چې کوم تاسو د ریزورټ چې ټوریزم لپاره کار کوئ آیا دا ګورنمنت ولې دي تاسو خپل مدد نو بایجان دا ما په خپل باندې په خپل زما چې کوم خپل اسیټس دی پاغي باندې ما دا ریزورټ جوړ کړی دی او کوشش مې دا دی چې هلته لوکل خلکو ته روزګار میلاو شي شنګله انتهایی ښکلې ده او زه په دې کې دا پوټینشل اینما که چېرې موږ د دې ایکو ټوریزم او ټوریزم ډیولپ کو په شنګله کې نو په شنګله کې به دومره روزګار پیدا شي چې زمونږ خلکو ته به بهر تلو ته د سره ضرورت پیدا نه شي هغه په شنګله کې دنده باغیو ته روزګار میلاو شي ایون د بهر نه به خلک راځي او هلته به جاب کوي او هلته به روزګار کوي همیشه چې یو خبره پکې موږ دا کو خبرې به هم کو هیلپ باندې به هم کو ایجوکیشن باندې کو خو همیشه چې موږ ګورو چې چېرته زموږ میډیا والا ځي نو همیشه موږ ته خلک کورج له بوزي نو زموږ ډېر خیال ساتي آیا شنګله چې موږ درځو تاسو به زموږ خیال هم ساتئ بالکل به ساتو جی او موږ خو موست ویلکم کوس میډیا خو په ډیموکراسي کې څلورم ستون دی که چېرې ډیموکراسي کې میډیا د ډیموکراسي نه ته میډیا لرکه نو بیا هغه ډیموکراسي پاتې هم نه شوه او میډیا یو آینه ده ځکه دا د سوسایټۍ هغه صحیح فیس چې دی هغه د عوام مخې له راوړي نو زه خو اپریشیټ کوم چې څومره میډیا والا دي هغه چې که نیشنل دي که انټرنیشنل دي او په کم لیول باندې دي نو زما له طرفه هغوی ته انویټیشن دی هر ټایم موست ویلکم او سترګې په لار به هغوی ته ولاړ زما خیال راځي چې تاسو کوم د بون فایر تاسو کوم زه ګورم که نه شانګلې ټول ویډیوزګان د بون فایر باندې ما خو شانګلې نو داسې خاص نوم نه لري که اورېدلی مې مطلب لوکل خلک چې کوم د هغې پروموشن کوي نو زما خیال تاسو د کنډو سر چې کوم د هغې هم پروموشن تاسو لګیئ هغه به بالکل لګیا بالکل لګیا جي د هغې به پروموشن تر اوسه پورې ستاسو دغه روډونه څنګه دي مطلب که زموږ ناظرین ګوري هغې درځي وزټ کوي اوس مطلب زه خو یو آنلاین کس یم ماته خو داسې پته نشته چې هلته کې زه لاړ شم زه فیملي بوځم آیا زما فیملي سیف ده یا ما سره فرینډز لاړ شي اسلام آباد یا نور ځایونه ما ته پته نشته ما په ذهن کې هلته جنګل جنګل راځي مطلب غرونه غرونه راځي آیا دغه ځای سکیور دی او که څنګه دی هغې بایجان جنګل خبره دی وکړه نو په جنګل کې موږ منګل جوړ کړی دی هغه خو ډفرنټ ایشو ده بالکل سکیور دی جی تاسو د شنګلې انتهایی میلمه دوست خلک دي کله چې د بهر نه ګیسټ راشي هغه ورته دومره ریسپیکټ ورکوي چې هغه کله ګیسټ په خپل راشي نو هغه به فیل کی دویم تاسو خبره وکړه د روډ د انفراستراکچر په هغې کې بیګام زموږ د ایرا سره میټینګ و په هغې کې ما هغه ایم این ای رابللی و دلته د شانګلې ایم این ای تاسو رابللی د شانګلې ایم این ای موږ رابللی و دلته چې جي دا ستاسو په ټایم کې خو د پرنس یو خبره تاسو ګډ کوم شانګلې چې کوم ایم پی ایګان یا ایم این ایګان دي هغه خو چې کله هم د کویلې کې څوک مړ شي هغه سره ډېر هیلپ کوي سا خبرې به چې هغې شانګلې خلکو ډېر پروموشن کوي آیا دوی په دې مړو کې خلکو ته پروموشن ورکوي که یا ټوریزم کې هم داسې پروموشن خلکو سره ولاړي د مړي چې دي که نه نو دا خو یو مسله ده چې دا ولې مړه کېږي لیډر خو هغه دی چې د هغې د سلوشن دپاره کار وکړي بله هم دا چې کله داسې واقعه کویلې کان کې واقعه کېږي نو شي هغې ته انټرنیشنل میډیز هم به کوریج ورکوي لکه څنګه چې مثال کم لاندې پیره چې کم 11 کسان مړو کس مړو د شانګلې هغې نه علاوه چې کوم د انټرنیشنل نیوز باندې چې مطلب خپله موږ هم په ډېر ایجنسیانو کې چلولي نو هغې کې هم د هغو تصویران وایرل شي شاید زما خیال هغې به هم دغه سوچ کړی چې مطلب موږ هم په دې کې زموږ تصویر لري آیا په دې خبره باندې ستاسو څه نقطه نظر دی بایجان دا دیو پروټیکل سکورینګ کوي که دیو رښتیا انټرسټ په دې کې چې دا مسایل دي ختم شي دا پرابلم زمون خلک دې موږ ته په لاشونو کې نه راوړي نو شنګلې له دې توجه ورکړي شنګله ډېره ښایسته ده په دې کې د ټوریزم پروموټ کړي نو خلک به کویلې قانونو لاندې نه مري خو دیو اصل کې سیریس نه دي دیو صرف د خپل پروټیکل سکورینګ دپاره دا خلک دیو مظلوم ساتلی دي د هغې اواز چې دی هغه دباوي صرف کم ځای کې چې ورته میډیا یا داسې دغه راځي او سپیشلی تاسو یې په ښه پازیټیو کار کې دیو بیا هغه میډیا ته نه راځي خو چې کله داسې څه کار وشي لکه کویلې کان کې څه بلاست وشي څه وشي نو په هغې کې موستلی د شنګلې مزدوراني بالکل پرنس لکه همیشه چې موږ چېرته هم یو تعلیم حاصلو یا زموږ کوم څومره ملک کې څومره کارونه دي هر څه منیجمنټ باندې چلېږي آیا د شانګلې کم خلک چې کم دي هغه موږ څنګه داسې کنوینس کوو چې هغې د کویلې کار پرېږدي هغه نور کارونه جاین کړي بایجانه زمونږ شانګله کې ډېر زیات غربت دی نو که چېرې تا ته موږ د الټرنیټیو هغوی ته سلار پرووایډ کړه نو هغه به خامخا دا پرېږدي ځکه چې یو سړی په 15,000 فوټ کې دن د خپل مرګ ایني کوزیږي خو هغه به د څه مجبورۍ د لاسه کوزیږي د هغه په کور کې به د هغه بچي وږي
هغوی ته به د صحت ایشو وي، هغوی ته به میډیسن اخیستلي، هغوی ته به نور داسې مسایل وي، ځکه به هغه ځي خپل مرګ به ویني او هغه مزدوري به کوي. الټرنیټیو چې هغوی ته موږ څه پرووایډ کړه، چې هغوی ته هلته روزګار پرووایډ شو، زه تاسو ته دا لیکلي راکوم په سټمپ پیپر باندې چې یو سړی به هم بیا د کویلې مزدوري نه کوي. دا یو خبر بل هم ولکه زموږ په اورال پاکستان کې موږ ډاکومنټریز ریکارډ موږ ته هر ځای پته شته، مطلب څنګه کشمیر کې الیکشن موږ ته پته و چې څوک به ګټي څوک به نه ګټي. نو داسې مونږ ته داسې هم قسمه شانګله کې خبر چلی چې چېرته الیکشن په شانګله کې وي، هغه خلک چې کوم دی په یو ګونجې پیپ باندې هغوی کنوینس کړي خپل چې کوم د ضمیر فیصله کوي. آیا د کویلې کان کوم چې کوم خلک دی هغه به موږ څنګه کنوینس کړو چې مطلب هغه ته موږ پیپ ورکړو یا که نور سبب ته موږ استعمارات ورکړو چې هغه کارونه چې کوم دی هغه سیټ خپل زندگی محفوظ کړي او خپل د بچو زندگی چې کوم هغه محفوظ کړي. ځکه چې کله هم هغې ته اکسیډنټ وشي یا وفات شي د هغې بچیان چې کوم دی هغه آلریډي مطلب هغې فیل چې خپل لایف کې مطلب هغه هم دغه د کورې ولا لار اختیاري او هغې کې بیا هم دغه نور بچیان چې کوم دي ټول چې کوم دی لایف چې کوم دی هغې دغې خرابېږي. آیا دا خلکو دپاره بس شارټ پیغام لرئ؟ د ټول لاول خو دا خبره چې د شانګلې انفراسټرکچر دی جوړ شي، په هغې کې نور داسې لکه ټوریزم والا دا دومره پروموټ کېږي چې د کویلې له به بیا خلک نه ځي. زه وایم چې نیشنل څه کې انټرنیشنل ګیسټ به هلته راځي او انشاءالله که زه چېرته دا شانګلې دا کوم انټرنیشنل ګیسټ تاسو خبره وکړه، آیا که انټرنیشنل والا خلک چې کوم راشي شانګله کې کوم هوټلز دي لکه لاندې هم تاسو کته په پیجونو باندې هغې خبر چې مطلب دا هیوي ریټس چې کوم دي لکه اسلام آباد کې هم دونه نه چارج کېږي لکه څونه په شانګله کې چې کوم هوټل کې چارج کېږي کوم مین هوټل دي بشام سایډ شانګله ټایپ کې. آیا دا خبره حقیقت لري چې دغه شانتې خلک چې کوم دي هغه زیات تر د خلکو نه پیسې چارج کوي یا فیک پوي داسې دا خبرې؟ بایجان زه خو داسې ما ته خو نه ښکاري، خو بیا هم موږ د هوټل اسوسییشن یو پروګرام جوړ کړی دی چې هغې موږ خپل کابینټ جوړو، په هغې کې موږ خپل بیا چې د هوټل اسوسییشن څه پرابلمز دي، بیا د ګیسټ څه مسلې دي یا ګیسټ اوور چارج شوی دی د هغې به خپل پریزیډنټ وي، جنرل سیکرټري به وي، هغې کې موږ لګیا و ډاکټر طارق رؤوف صاحب به زه ډېر زیات اپریشیټ کړم چې هغه په ایکو ټوریزم کې پی ایچ ډي کړې ده. هغه زما د بون فایر چې کوم ریزورټ دی د هغې زما کنسلټنټ هم دی. نو داسې څه ایشو به زما خیال نه یو که وي هم نو د هغې دپاره به یو پلیټفارم وي، خلک به خپل کمپلینټ دخ کوي او د هغې به موږ ازاله کوو. جي پرنس ستاسو ډېر زیاته مننه چې تاسو کوم قیمتي وخت خپل هغه د شانګلې نه تر اسلام آباده پورې سفر دی وکړو په دې ګرمۍ کې موږ ته خپل هغه ټایم راوبخښلو. نو اخر کې به شارټ پیغام ورکوئ هغه خلکو ته ټورست ته چې هغه راشي شانګلې ته او شانګله کې خپل لیجنډري زندګۍ ورځې دي انجوای کړي یا کوم داسې اکټیویټیز دي او هغه انجوای کړي. او دا راته ووایه داسې په شانګله کې ستاسو ایونټس شته، میوزیکل ایونټ هم زما خیال چې شته ایونټ کوئ؟ بایجان زه به د ټول پاکستان بلخصوصا پښتانه ټول زمونږ رونه دي پاکستان کې چې په کم ګوټ کې سند کې کویټه کې کراچۍ کې پښتونخوا کې دې ټولو ته به زه انویټیشن ورکړم چې راشئ شانګله په خپله وینئ. شانګله انتهایي ښایسته ده او انشاءالله موږ لګیا چې په هغې کې موږ سروسز هم شروع کړو د ټوریزم ریلیټډ چې خلکو ته سروسز میلاویږي او د ایونټ خبره تاسو وکړه بالکل په دې کې موږ لګیا یو میوزیکل نایټ موږ په هغې کې ارینج کوو چې انشاءالله په هغې کې به ډېر ښه سنګراني او ډېر یو ښه فنکشن به وي. د هغې لا ډیټ او فکس دغه موږ نه دی اناونس کړی، لګیا یم پکې چې کله هغه کمپلیټ شو نو بیا به زه د هغې یو ډیټ او دا به فکس کوم او بیا به هغه وایم خلکو ته چې رادي شي. ډېره مهرباني پرنس تاسو چې ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې تاسو هم همیشه زمونږ سوات نیوز چې کوم دی هغه همیشه اسلام آباد د پوره ملک کې چې کوم دی هغه مختلف ایونټسونه او دا شانې کلچر چې کوم ثقافتي ټوریزم باندې یا کوم لوکل واقعګانې کېږي هغه موږ همیشه تاسو ته د ټي ویانو نه مخکې ښایو او انشاءالله امید ساتم چې دغه شانتې تکړه ځوانان داسې کوم خلک خپل زندګیانې د قومونو ته بخي هغې به هم موږ تاسو ته په مخې په وړاندې راوړو او تر دې ټایمه پورې چې کوم خبرې وکړي نو تاسو واورېدئ، تاسو موږ ته خپل کمنټس کې خپل رای هم راکولی شئ آیا چې په دې تاسو څه امپروف کولی څه نه کول غواړئ. نو انشاءالله تر بلې خپرونه پورې زه جاوید اقبال تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.